شاه ولی الله رحمت الله علیه د خپل والد سے شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه په باره کې لیکلی دي و چې زما والد سے شاه عبدالرحیم سے هغه به هر ځل د پیغمبر علیه السلام دنیا ته پر راتلو باندې خیرات به کول، خوشحالي به کوله، د الله پاک حمد و ثنا به وي، صدقه او خیرات به وکړو. یو ځل ورسره سنو انسان باندې مختلف حالات راځي، کله سړی لاس تنګي، کله ورسره ډیر مال هاري. یو موقع داسې وه چې هغه سره سنو نو شاه عبدالرحیم صاحب، شاه ولی الله صاحب دغه خلکو ته خدای ډیر اخلاص ورکړي او پیغمبر علیه السلام سره ډیره مینه الله تعالی هغوی ته نصیبه کړي. نو شاه عبدالرحیم صاحب داسې وکړو چې صورتي چڼې یې راوړې د خپل وس مطابق، او هغه چڼې د پیغمبر علیه السلام مبارک روح مبارک ته د هغې هغه ثواب وبخلو او هغې د الله په لاره کې خلکو باندې تقسیم کی. د خیرات دغه یو شکل هغې اختیار کو چې چڼې یې تقسیم کی، ورتې چڼې یې وویشلې چې نور وس مې نه رسي. او بیا په دربار رسالت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په دربار کې دغه چڼو ته خدای قبولیت ورکو، ځکه د اخلاص عملو. او چې کوم یو عمل د ریا نه پاکي، نیت پکې خالصي، اخلاص پکې وي، الله تعالی هغه عمل قبلی. نو د شاه عبدالرحیم صاحب دغه عورتي چڼې تقسیمول دا خدای پاک قبول کو. الله تعالی دې د هغې د برکته زمونږ د مجلسونه قبول کړي. الله جل جلاله دې زمونږ ټول اعمال قبول کړي او د مقبول اعمال توفیق دې الله تعالی مونږ ته راکړي. نو هغه عورتي چڼې هغه خدای پاک قبول کړي. او شاه عبدالرحیم صاحب خوب بیا لیدو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په خوب کې ولیدو، او هغه عورتي چڼې چې د کومې ویشلې وي تقسیم کړې وي هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې ته پرتې وي، او هغه مبارک د مخ مبارک نه خوشحالي ښکاره وه، حشاش بشاشو او مسکې او خندلې خوشحاله. نو شاه عبدالرحیم صاحب به وي چې زه پوه شم چې زما شی را رسېدلی دی، یعنې ما د پیغمبر علیه السلام د روح مبارک دپاره دغه عورتي چڼې تقسیم کړې وي او خدای پاک هغه قبولې کړي، هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک په دربار کې هغه قبولې شوي دي او پیغمبر علیه السلام خوشحاله دي. نو الله جل جلاله زمونږ د دې ټولو اعمالو نه خبرېږي، زمونږ په دې ټولو اعمالو باندې، زمونږ په نیتونو باندې د هغه نظر دی. اخو علیم بذات الصدور دی، عالم الغیب والشهاده دی، خبیر ذات دی. زمونږ د نیتونو نه خبر دی، زمونږ د اعمالو نه خبر دی. نو چې مونږ یو عمل کوو اخلاص سره کوو، نیت مو پکې صحیح وي، د الله تعالی رضا مو پکې مقصدي، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خوشحالي مو پکې مقصدي، نو الله جل جلاله په خپل مهربانۍ سره هغه اعمال قبلوي. الله تعالی دې زمونږ ټول اعمال قبول کړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته الله تعالی زمونږ د دې اعمالو اطلاع ورکوي. خدای پاک پیغمبر علیه السلام خبري دغه د شاه عبدالرحیم صاحب چې کوم خیرات وکړو پیغمبر علیه السلام ته هغه خبر شو، او د پیغمبر علیه السلام دربار ته هغه چڼې خدای پاک ورسولې. یعنې د هغې دې څیزونو ته څه ضرورت دی؟ که مونږ د خدای بندګي کوو، خدای پاک ته سجدې لګو، د الله تعالی حمد و ثنا وایو، که د ټوله دنیا د خدای بندګي شروع کړي او هیڅوک مخالفت نه کوي، یو کافر هم په مخ د ځمکې پاتې نشي، ټول خلک مسلمانان شي او خدای ته په سجده باندې پرېوځي، نو د خدای په هغه خدایۍ کې څه زیاتوالی نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق د خدای نافرمانه شي، نو بیا هم د خدای په خدایۍ کې یو ذره کمې نشي راوستی.